د ماشومان د وظیفې په روپو کې اضافه راغلی دی. کوم کسانو ماشومان ته چې روپۍ میلاویږي نو د هغو لپاره د خوشحالۍ خبر دا ده چې د ماشومانو په وظیفه کې چې دا اضافه راغلی ده. دا اضافه چې ده دا څومره راغلی؟ دا 1500 روپۍ د یو کس په حق کې راغلی دي. که ستاسو ماشوم دا اول نه والا د 5مه پورې لکه د 5م نه په لاندې کلاسونو کې نو هغه ته چې دی د دې نه مخکې به هلک ته چې دی هغه ته به 2000 میلاوېدلې، اوس په ته 2500 میلاویږي. دغه شانتې که جنۍ هغې ته به مخکې 2500 میلاوېدلې، اوس به هغه جنۍ ته 3000 روپۍ چې دی دا میلاویږي. چې د 5م نه لاندې نو هغو ته به دغه میلاویږي. دغه شانتې که بیا د 6م نه والا د 8مه پورې نو هغو ته به مخکې چې دی هلک ته به 3000 روپۍ چې دی دا میلاوېدلې، اوس په هغه ته 3500 روپۍ چې دی هلک ته میلاویږي او جنۍ ته به 3500 میلاوېدلې نو هغې ته به اوس دغه روپۍ چې دي 4000 روپۍ چې دي دا میلاویږي. دغه شانتې بیا چې دی د 9م نه والا د 12مه پورې چې کم دي نو هغو ته چې مخکې هلک به و نو هغه ته به 4000 میلاوېدلې، اوس په هغه ته 4500 روپۍ چې دي دا میلاویږي او جنۍ ته چې دی هغې ته به 4500 میلاوېدلې نو اوس په هغې ته 15000 روپۍ چې دي دا میلاویږي. دا به هغه کسان ته میلاویږي ځکه دې ځل به د دې روپو سره تاسو ته د بېنظیرو د ماشومانو وظیفه چې ده دا به هم میلاویږي. نو ځینې کسان به لاړ چې په وظیفه کې اضافه راغلی د موږ له روپۍ کمې راکړې نو دا به هغه کسان ته میلاویږي چې کوم کسان د اکتوبر، نومبر، دسمبر روپۍ نه راغستي نو هغه کسان ته به دا روپۍ میلاویږي. لکه اکتوبر، نومبر، دسمبر روپۍ چې دي دی سیوا کړي دي. کومې شاتنۍ روپۍ چې دي هغه نه دي سیوا کړي ځکه ځینې کسان ته به هغه مخکینۍ روپۍ چې دي هغه میلاویږي. کال مخکې به هغو نه راغستې، 6 میاشتې مخکې به هغو هغه روپۍ نه راغستې نو هغه میلاویږي. په هغې کې اضافه نه ده راغلې، هغه به تاسو ته په زوړ حساب باندې چې دی په هغې میلاویږي څنګه چې درته ما دا زوړ حساب وي. خو د اکتوبر نه وروسته چې دی اکتوبر شو، نومبر شو، دسمبر شو، د دغه میاشتو دا چې دی په دې کې اضافه راغلی ده او دا به تاسو ته میلاویږي او دا به تاسو ته د دې روپو سره چې دی یو ځای میلاویږي د 13500 روپو سره. نو هر کله چې تاسو اوس روپو له ځئ نو د روپو سره به داسې چل کوئ چې خپل رسید به لازم رالی ځکه د دې سره به تاسو ته د ماشومانو وظیفه هم میلاویږي. ستاسو چې څو ماشومان نو په هغه حساب باندې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. په دې کې به ځینې کسان ته ډبلې هم میلاویږي. نو خپلې روپۍ چې دی دا به چیک کوئ چې 100 روپۍ په کارډ دغه کې لیکلی شي، په رسید کې لیکلی شي او تاسو ته 100 روپۍ چې دی دا میلاو شي. نو د هغې سره تاسو ته پته لګېدی شي او داسې ډایرکټ چې دی تاسو ته پته نه شي لګېدلی چې ستاسو په اکاونټ کې 100 روپۍ وي تاسو ته 100 روپۍ میلاو شي. ځکه زیاتره هلته کې دوکهباز ناستي نو ستاسو سره دوکه هم کولی شي. تاسو به لاړ شئ، تاسو به زموږ 13500 روپۍ دي، تاسو له به هغه 13500 درکړي او باقي به رانه کټ کړي. نو چې رسید تاسو راواخلئ ستاسو د ماشومانو به تاسو ته هم پته ولګي چې د هغو 100 روپۍ وي او ستاسو 100 روپۍ دي مکمل روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاو شي. بل دا ځینې کسان وایي هلته پکې روپۍ چې دي دا کټ کوي. نو روپۍ خو هغه کټ کوي او د دغې کټ کېدو نه چې دی هغه قلاریږي نو که ته ورته وینا وکړې که 100 کټ کولی دا خو جزده د هغو حق دی، هغه به چې موږ زیات شناختي کارډونه چیک کوو د حکومت د طرف والا هم روپۍ ورکړی کېږي. خو 100 چې دی بیا هم څه خبر نه. خو ځینې کسان پکې 500 او 1000 روپۍ چې دی دا کټ کوي. نو کم کسان چې دا کټ کوي د هغو خلاف چې دی تاسو لازم شکایت چې دی دا جمع کوئ. دفتر ته لاړ شئ، د هغو خلاف تاسو شکایت هم جمع کولی شئ او ستاسو روپۍ چې دي دا هم تاسو ته میلاویدی شي.